ان شاء الله نننۍ ویډیو کې کچرتا د یو انسان نه رسیدي چې هغه په داسې وخت کې راغی چې امام چې کم دی نو هغه رکوع لتلی دی یا امام چې کم دی نو هغه یو رکعت کړی دی او دی په داسې وخت کې منزله راورسېدو چې امام د ده نه یو رکعت چې کم دی نو هغه کړی دی نو په دې صورت کې به دی د خپل لمونځ او د خپل یو رکعت په څه طریقه باندې راګرځي یو به دا مسله ذکر کوو دویمه مسله به دا ذکر کوو که چېرته دی په داسې وخت کې راغی چې امام چې کم دی نو هغه قرأت شروع کړی دی د ده نه زاید درې تکبیرات چې کم د اولني رکعت دي هغه ترې شوي دي نو دی به د خپل زاید تکبیرات چې کم دی نو هغه په څه طریقه باندې راګرځي دا به ذکر کوو درېمه مسله به دا ذکر کوو چې که چېرته دی په داسې وخت کې راغی چې امام په رکوع کې دی نو د ده اوس څه حکم دی د خپل زاید تکبیرات په رکوع کې ویلی شي که نه شي ویلی ګورئ جي د ټولو نه اول خو که چېرته د انسان داسې دی چې په داسې وخت کې راغی چې د ده نه یو رکعت امام کړی دی یو رکعت د ده نه شوی دی د هغې ته راګرځولو طریقه علما کرامو دوه ذکر کړي دي یوه طریقه علامه شامي رحمه الله ذکر کړې ده هغه دا ده چې دی کله د امام د سلام نه وروستو خپل یو رکعت ته پاسي یو خپل رکعت راګرځوي نو دی به سبحانه ووایي الحمد شریف به ووایي سورې فاتحه او د هغې سره سورت چې کوم دی نو ووایي د سورت نه وروستو د رکوع نه مخکې به دی خپل درې زاید تکبیرات په دې طریقه باندې ووایي ګورئ الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر په څلورم رکعت باندې به بیا رکوع ته ښکته شي دا خو د ده رمانځه د یو رکعت د راګرځولو طریقه ده یوه طریقه دا ده دویمه طریقه بعض علما کرامو ذکر کړې ده که په دې هم عمل وشي نو انشاءالله صحیح به وي کراهت به پکې نه وي هغه دا ده چې که چېرته د امام د ده نه یو رکعت کړی دی او دی اولني رکعت باندې پاسي نو د پاسېدو نه وروستو د دې ثنا ووایي ولا اله غیرک پورې بیا چې کم دی نو درې تکبیرات خپل زاید چې کم دی هغه ووایي درې تکبیراتو د اوچتولو په وخت کې به لاسونه په نامه باندې نه تړي بلکې ژړندی به هم تکبیر باندې به خپل لاسونه په نامه باندې هغه وتړي بیا به چې کم دی نو سورې فاتحه ووایي د هغې سره به سورت چې کم دی نو یو ځای کړي او خپل رکعت به پوره کړي دا خو د رکعت د راګرځولو طریقه ده اوس زما عزتمندو یو انسان داسې دی چې هغه په داسې وخت کې راغی چې امام چې کم دی نو هغه قرأت شروع کړی دی او زاید تکبیرات د اولني رکعت د ده نه تللي دي نو د علما کرام فرمایي چې په دې صورت کې به دی خیر دی که امام قرأت شروع کړی دی خپل زاید تکبیرات چې کم دی نو هغه دی په دغه اولني رکعت کې وکړي صحیح ده د قرأت امام شروع کړی دی خیر دی څه خبره نشته دی خپل زاید تکبیرات چې کم د ده نه درې شوي دي هغه دی په دغه اولني رکعت کې وکړي